الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. او دی هغوی مال او اولاد تو په تعجب کې و نه چوي، بشک الله رب العزت دا اراده لري چې دغه ته په دنیا کې عذاب ویر کی او د دغه روحونه په داسې هول کې قبض کی چې هغوی کافرون. واذا انزل سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. او چې کله یو داسې سورات نازل شي چې هغه کې دا ویلی شي ته تاسو الله باندې ایمان راوړئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو ځای لاړ شئ جهاد وکړئ، نو په هغو کې چې څوک د طاقت والا دي، د واس والا دي، هغوی تونه اجازات غواړي چې موږ جهاد ته نه ځو او دا یایي چې موږ پرېږدوه چې موږ کېنستونکو خلکو سره کېږي. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هغوی په دغې خبرې راضي دي چې هغه څټه پټې کېدونکو خلکو سره پوتې شي او د دوی په زړونو باندې مهرونه لګېدلي شوي دي، لهذا هغوی نه پوهېږي. اردو کې ترجمه کوم. ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اور ان کے مال و اولاد کی کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی روح ایسی حالت میں قبض کرے کہ وہ کافر ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جن میں یہ حکم ہو کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو مقدور والے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ بیٹھنے والے ہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وہ اس بات پر راضی ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے سو وہ سمجھتے نہیں. ولا تعجبك اموالهم واولادهم. دا یو ډیر زړه نظریه دا ډیر وخت نه د انسانیت په ذهنونو کې دا یو اشکال ده چې کله یو باطل پرست یو غلط سړی خلک وکسي چې هغه سره مول او اولاد وي، نو اول سوال په ذهن کې اندا راځي چې یاره کچېرې دا سړی په ناحقه ده، په باطل ده، د الله سخت ده، د الله دښمن ده، بیا د دومره مول او اولاد دې سره ویلې ډېر ده. دا یې تر اوسه داسې نوه نه ده. ګوره نن خلک ډېر کوي په فیسبوکو کې تاسو وګرځئ، اکثر خلک دا یایي چې یاره د کوم خصوصا لیبرل دي هغه یایي ځکه د مسلمان په خدای په ګرون ده او د کافر په خدای په زخ ده، بیا د یورپ دومره ترقي ویلې کړې ده، د یورپ سره دومره لوی دولت، دومره لوی فیسیلیټیز، دومره لوی سهولیات، دومره لوی ترقي دي هغو ویلې کړي ده. نو دا څه نوی اعتراض نه ده، دا مخکې انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام باندې دا اعتراضونه شوي دي. الله رب العزت د دغه اشکال جواب په دې آیات کې ورکړی ده. فرمایي چې ولا تعجبک اموالهم واولادهم. تو د کفرونو مال او اولاد کثرت څه کوم دا کنه هغه تو په تعجب کې و نه چي، حیران ده نه چې دغه سره کچېرې په ناحقه دي، د نور دولت سره دی لیدا. الله رب العزت فرمایي چې انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا. د مال او اولاد کثرت څه کوم دا کنه دا موږ دي لپاره وته کړه دا چې دا په دنیا کې دغه ته عذاب ملوش، یعنی د مال او اولاد کثرت څه کوم دا کنه دا دغه لپاره یو عذاب ده. ویلي چې مال او اولاد کثرت سره افکار لازمي تړلي دي. تو سره چې مول د ډیر وي، اولاد د ډیر وي، نو تو سره به فکر راوي دی. هغه چې کله د سره فکر وي دی، هغه د حفاظت فکر دی، هغه د غلو نه د بچ کولو فکر دی، بچیو د حادثاتو نه فکرونه، دا عموما فکرونه تو سره در سره وي. اندا اولاد چې کله ته نافرمانه وي، الله رب العزت ته اولاد ډیر کی، مګر اولاد ته نافرمانه کی، هغه د ژوندۍ کې یو تو د پر عذاب شي. چنانچه یو بزرګ متعلق رچی هغه یې سموتا زه روزانه د ځون احتساب کوم او مو ته روزانه په بنیاد دا پاته لګیږي چې نن مونږ خدای په خپا ده کرزی ده. نو چې ونه تاسو وکړل چې حضرت دا پاته ته څنګه لګیږي چې الله ته نه خپا ده کرزی. هغه ویل چې تاسو چل ته کوم یوري چې مونږ الله خپا وی کنه، نو هغه یوري چې د مو خزای مو خبره نه مې مو اولادای مو خبره نه مې ایون سو ایمو چې کوم کور کې خار ویلور دا کنه هغه خره منی ته زه وبراونه زه ورای پراونه کنه بد کاو کیږي هغه مو خبره نه مې. نو زه په یګن چې الله مونږ خپا ده ځکه خپل مخلوق ته د آرډر ورکړه ده چې دې خبره ونه من. او چې کومې ورېځې د مو اولاد د مو ښځه د مو جنوار ایمو تبیدري شروع کړي، زه پوه شه چې الله رانه راځي. نو تو ته خدای پاک خپل دغه دنیا کې عذاب درکولې دپاره خپل اولاد د ته مصیبت ذریعه وګرځوي. نو خبره دا شاید چې الله رب العزت فرمایي چې د چو مال او اولاد
د کثرت په واجب تعجب کې واقعي درشم سپاری کې الله رب العزت د کفارو متعلق فرمایي الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر تاسو د مال او اولاد کثرت تبو کړل تر هغه راسي به تبي وي چې څو پرې تاسو قبرونو ته لوړ نشي تر مرګ راسي به تاسو دي کثرت مال او کثرت اولاد په نشي کې او په عشق کې مبتلا وي نن جنن سبو انسانيت ګوره کا وکسي اټول اندي پسې ده چې سره مول شتو هغه اولاد پسې منډي وای چې اولاد شتو هغه مول پسې منډي وای نو اندي دور دھوپ کی چکم دا کنه زندگی ختم شي الله رب العزت دا فرمایي چې دا انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا د مال او اولاد کثرت دا مو ځکه دغه ته ور کړه دا چې دغه دنیا په عذاب شي مؤمن ته خدای په کله وري مال او اولاد کثرت ویر کی او مؤمن چې اختیار مؤمن وي نه سبق مو په نامي مؤمن وي کنه مو ځون ته سہولیات هغه دي هغه مؤمن ولا غوړي چې کوم د اختیار مؤمن دي او عمل مو د کافرونو ولا کو ورته ته کله د مؤمن ولا سہولیات غوړي بیا به مغا مؤمن ځون جوړاویا مؤمن صرف د نامي غنه دا چې ته نامي ځون باندې نامه مؤمن کېږي مؤمن نامي ډېر لوی تکازی دي هغه تکازی خو ته پورا کا کړه صحابه کرام زیتن اجمعین چې کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام ته حکم ورکړه دا هغه ځای کې صحابه کرام زیتن اجمعین خپل مال او اولاد پیش کړل سخت جنگونو کې غزوه موته ورته یې دا انتهایی سخت غزوه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم درې زره کسان برابر کړل چې منډه لوټ شي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو بدشو ته کوم دا شرحبیل نمای و هغه ته خط وستولو د دعوت نمای وته ورکړه یعنی د اسلام دعوت وته ورکړه کوم صحابي هغه خط یوړلو شرحبیل لګیا شو هغه قتل کړل نعوذ بالله صحابي مړ کړلو نو دا یو انتهایی چې کوم دا اندوهناک واقعا و ځکه چې سفیر د دنیا جوړه شوې ده دا روایتونه روان دي څنګه دښمن بیا خو ته ته یو سوال جواب ولا یو بطور سفیر چوک راوستي نو چوک هغه سفیر مړ کړي نه نو هغه سفیر مړ کړل نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر غوسه شو پیغمبر علیه السلام څخه کوم دا کنه صحابه کرام دې اجمعین یو دستا 3000 کسانو برابر کړل ته منډه ویل چې سبق وته وخت دې څنګه نو هغه رومیون نو 900 کیلومتر مزال ډیر لري وطن صحابه کرام 3000 کسان دي د روان شول چې نیمه نزدیک مزال وکړلو اطلاع ملو شو هغه خو هغه لګیا دي 1 لک نه باندې دنه روایتونو کې 2 لک راځي 2 لک مخلوق برابر کړل اوس دغه 3000 کسان نو صحابه کرام چې اجمعین هغه کې مشوره وکړه چې د چال وکړو سستانه بشو پیغمبر علیه السلام ته کې ساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مستولی وخت کې مو استیمیټ دا و چې راغو لاس 15000 شل باغول مو 3000 کسان اوس خو دا خبره 2 لک ته لوړه نو دا مشوره د دې کې چې کوم دا کنه دی هغه مشر دی لخر مشر چې کوم هغه ته چک شول هغه ته تقریر وکړ څه خدای باندې وره دا څه خبره هم تاسو وکړه عجیبه موږ روان یې دي په اړه زموږ ته شهادت ملوش هغه شهادت نو تاسو تخته دا څنګه سوچ تاسو په ذهن کې کېناستلو چې موږ واپس لوش نو صاحب کرام زه د مین فورا ذهن کې خبر راولل چې وتی سره بالکل یې څوک اټول ته ورشلو امیر صاحب بسم الله کاوه او تخافت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دا هغه مشر دی لخر هغه ته پیغمبر اسلام دا و فرمایل چې دا شهید شي عبد الله بن رواحه رضی الله عنه بیا په دې پسې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه کا حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه شهید شي بیا به حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه کا غا شهید شي بیا ته چوک تاسو جوړول اردری کسان مغز ځکه په ورسېدل چې موږ شهیدون کی ځکه ته پیغمبر اسلام دا ټکه وکړه چې دا شهید شي دا شهید شي دا هغه نه باوجود ان عبد الله بن رواحه رضی الله عنه د چا متعلق پیغمبر اسلام وایي چې ته شهید شو بیا بداوي هغه ته د خپل شهادت 100% یقین چې زه شهید کېږم هغه نه باوجود ان عبد الله بن رواحه رضی الله عنه ته چک شول تقریر وکړل چې تاسو څنګه ذهن کې مده خبره راولله چې موږ چې کوم دا کنه واپس مخراو شهادت یعنی خپل مارګ باندې یقیني ده بیا میدان ته دي ته لږی ته مؤمن دا خلک الله نه دی مغه سہولتونو امید ولري نو صحیح ده موږ نه ما په ځان مؤمن یې خیدا چې مېونو ته مورځي چې بل سړي وسره کوم دا کنه ایوان چشمه کراسي ته وایي چې د ایمان تقاضا دا ده چې ایوان چشمه کوي پلان کې د سره راسي نه دا څنګه والله ته مرکایې ما دا غرو خندون ته په سټي ګوا ولا دا غي چا برنه تاسو چې تاسو لیدلې دي په دغه خپل کې په دغه کورمې کې په دغه صوبې کې وګرځا چې سړی تبلیغ ته لور وي
یو سړی علم ته لوړ وي مدرسې نه پګړې راولي او دا علم یې کړی وي چې چونکې زه عالم شولم او پګړې وویله لهذا د پردي سړي مو سره په کور کې هاته راشه د خپله د ایمان چا ځمکه راویښه نه خدای علمونه په مو اثر کوي نه خدای تبلیغونه په مو اثر کوي نو الله رب العزت فرمایي چې دا مور اولاد سموي کو د بل وخت الله رب العزت فرمایي وای راوندل سورۃ الانعام بالله څکله دسي سورات یا آیات را نازل شي څنګه کې دا حکم وي چې الله باندې ایمان وروړي او د الله په لاره کې جهاد وکړي نو دا وسی خلک ته اجازه درنو غولي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نشي تلای مطلب دا شای شو څکله دی الله حکم روشي ګوره دا په مو باندې دا الله کیږي دا اگر چې دا خطاب هغه منافقینو ته دا څکله تاسو ته دی الله رسول حکم دی چې راځي جهاد تاسو نو تاسو څه کوم در کې وسی دی یا دا وسی نه دی هغه خاص وسی نه دی چې څوک در کې وسی دی چې سره دوه پیسې شته جنوار وسره شته وخو سره شته تور وسره شته نزا وسره شته د لاري خرچا وسره شته هغه باندې کوي چې سره نشته نو هغه ته الریډي بناور سیخه ده نو دا چې واسطو دا در کې نه نو الله رب العزت اگر چې خطاب خاغو ته کړل خو دیږي چې یمو دی بارا دا سبق څکله دی الله حکم د تروشي بیا در کې وسی خالقه چې چوک وسی نشته هغه خاص چې چوک در کې وسی ده چې هغه سره پردای حق ور سره د پردای حق ویر کا کنه چلو د چا سره واس نشته هغه د بنا جوړوي شي چې اوس د کور د مو سره دی حق ټاکلي ورته دی کمرې دی یو کمره دې ته ور کنه زما چې ته اوس چلو دې ته یو بنا دا ور جوړه د کوم وسی ده چې هغه په اسلام آباد کې په خبر کې پلټونه دی بنگلي دی پټل کې بدرې زوی کورونه دي اوس دې ته کوم یو کوټه ورناشي خنته خیر کا کنه ته خص دار نه لیو کنه نو الله رب العزت دا فرمایي چې اون الطول منهم تاسو کې وسی خالقان دا شای دي کنه وقالوا ذرنا نكون مع القاعدين دا بنا د توکی چې مو پرېګ دوا د څټ کوم خلق نوس نیمو با وسره کې رضو بیا یکونو مع الخوالف الله رب العزت فرمایي چې دا خالق په دې خبري راځي دي چې څټ پټی کېدون کو خلق سره پوتیش اوس د خوالف ټکه څکوم دا دغه کې مفسرین فرمایي چې د خوالف څکوم دا کنه دا په عربی کې د خځو لپاره استعمالي خوالف خځو ته یي هغه خځو ته کورو کې نوستي وي چې خځې خو نوستي کورو کې نو الله رب العزت فرمایي چې دا منافقین په دغه خبري راځي دي چې لکه د خځې کورو کې نوستي دي کنه نو اندازې کور کې کېږي یعنی په الفاظ دیگر چې دا خبره خواخه د خځې نه جوړی شي خو ان نه میدان جنگ ته نشي ته ځون نورون جوړ کی څه وایي دا خو لیمو ده زموږ ته داخل قبول ده چې ټول دنیا ته په غور وکی چې سره د اداره دولت د پلان کې سړي 1000 روپے ور باندې دی نه وکړي دا هرته منظور ده خدای نه کوي چې پلان کې 1000 روپے را باندې خبير وکړي دا د کندارون دي د کندارون پرې کوي چې مته نه موکس یې چې مته په 2300 روپے وی 2300 روپے مونږ لګا چې تاسو په واتو میاشتو بعد کول بعد نور پرې تاسو د بازار تلو شي د ورکی چې کوم دي ژوند کی دا صوبتونه کوي ډیر کسان د سې دي چې لا ستا کسان ورکی دي خپل منځو کې په یو بل پیسې یې خېدي چې هر میاشتې په 500,000 روپے دا 14 په فند دي کې به صوبتونه کوي یعنی صوبتونه لپاره 1500 فند لړۍ چې ماته لپاره 200 روپے شي ولا موت نشته دا څه سمې تروشه بیا څه تروشه یاره نشته موت ته د څه چالو کې سبونه بل سبونه هغه 300 روپے الریډي بشي میاشتې یا ته میاشتې هغه خستی وي اته میاشتې دا چې دوباره او تروشي هغه ته میاشتې نور اپ کو دی او بیا یې چې راځه مسلمان دا څنګه نه رب العزت یو ته ترقی کوي موت نه راکړي پوری خوري نشه ته ترقی واخلي دا